د چارسدې پړانګ ماماخیلو کلي اوسیدونکي 30 کلنه پرویز خان د معذورتیا باوجود په سړکونو ګرځي، خپله مزدوري کوي. وایي چې زه د بیمارۍ باوجود د خپلو بچو لپاره حلال رزق ګټم. یا جی به زما خو دا پیغام دی چې لکه خپله معذور یم په خپلو اسونو باندې او ځان له خواري مزدوري کوم. تاسو کوم چې چا کې چې لږ څه معمولي فرق وي نو سوال مه کوئ، سوال ښه شی نه دی، سړی پرې بد ښکاري، الله هم پرې خفه کېږي، د الله رسول هم پرې خفه کېږي. نو که دا چا څه لږ معمولتیا وي نو ځان له مهرباني وکړئ، علاج وکړئ، خو خیر مه غواړئ، دا ښه شی نه دی. پرویز خان وایي چې 2 کاله وشو چې په بازار او لارو کوڅو کې درستخوانونه او درې خرڅوم او خپل حلال رزق ګټلو دپاره کوشش کوم. جی غزل کې بس یادم دی دکاندار نه ځان شیرینې میرینې څه اخلم او بس دا پر بازار کې خرڅوم ځان له مدغه کاروبار دی نو د دې نه علاوه هېڅ اثر نشته. بعضې خلک داسې وي چې لږ معمولي معذور په بازار کې ګرځي بل ته لاس نیسي خیر غواړي. او موږ شکر الحمدلله نه به زما درخواست دی خلکو ته چې لږ معمولي معذور کسان یې بدوي نه څه خواري مزدوري داسې کوي دا خیر میر دی نه غواړي، دا ښه خبره نه ده، دې کې ګناه ده. غالبا چې خدای مې نه غلطي کم از کم یو 2 کاله خو به مې کېږي. یا چې به دغه تکلیف چې بس معذورتیا را نور هم داسې څه کمزوري شانتې را بس دروازې دروازې خبره را کله 30 سلې پاتې شي، کله 1.5 سل شپږ شلې پاتې شي، کله 2.5 سوه پاتې شي. پرویز خان د هغه خلکو دپاره یو ژوندی مثال دی کوم خلک چې معذورتیا ځان لپاره د ژوند یو رکاوټ جوړ کړي او په څه ناسه طریقه په اسانه 200 روپو ګټلو ته لار هواره کړي. سلمان شاه، پښتونخوا ریډیو، مردان.